अस्सलामुअलैकुम मलगोरो पाकिस्तान په ډومبني टी20 میچ کې ویسټ انډیز له شکست ورکو یو ګرم میچ شو خو پاکستان په دې میچ کې په بیټینګ ارډر کې سپیشلی ډېرې غټې غلطیاں کړې وي فیلډینګ کې کیچز هم ډېر زیات ډراپ شو که شری دا میچ پاکستان بایللې وي نو په پاکستان باندې د ابجیکشن په پاکستان ټیم باندې تنقید کول ډېر زیات خبرې وي خو چون کې پاکستان کرکټ ټیم د سلمان علي هغه نصیب په دې خبره خده چې دا میچ پاکستان وګټلو مکمل سکور کارت باندې په دې ویډیو کې خبره کو چې پکې خ بیټینګ کړي دي چې پکې خراب پرفارمنس کړی د ویسټ انډیز د طرفه چې هغه پرفارمنس کړی ډیټیل سره په دې میچ باندې خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پهله خو تاسو وګورئ پاکستان ټاس ګټلو باندې بیټینګ چې 178 رنونه جوړ کړیو شپږ کلاډیان آوټ او شل اورونه مکمل وخلیو چونکه 178 کې هم پاکستان اوسم 20-30 رن د شارټو پاکستان خو ایزیلی 200 پر سکور کول شو خو کچري دا بیټینګ ارډر ټیک چلولې وي بیټینګ ارډر تاسو وګورئ صاحبزاده فرحان سایم ایوب اوپننګ کړی دی صاحبزاده فرحان ناکام شوی 12 بال 14 رنونه سایم ایوب خپل بیټینګ کو 38 بال 57 رنونه جوړ کړل فخردمان 24 بال 28 فخردمان سټرایک ریټ ورټ کولو سایم ایوب سره سایم ایوب هټ کولو چونکه سٹارټ کې د دوړو سټرایک ریټ کمو حسن نواز بیا راوتل دي 18 بال 24 دکړي حسن نواز نه پس بیا محمد نواز راوتل چونکه دلته محمد حارث پکارو یا سلمان علي هغه خپل پکارو خو دلته د اتو بالو باندې نه رنونه جوړ کړي کلیک شوی هم نه د محمد نواز خبر پسې هغه سلمان 10 بال 11 رنونه جوړ کړي دي بیا فهیم اشرف راغله د جیم د محمد حارث نه مخکې فهیم اشرف راغله 9 بال 14 رنونه فهیم اشرف هم جوړ کړي چونکه خاص سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي محمد حارث صرف لاست بال لروته چې پاغه هم شپږیزه وخله پاغه هم چکه وخله چې یک بال 6 رنونه محمد حارث کړي دي خابیرا ویسټ انډیز بالینګ کتا سو ګورئ نو چې دی بلیډ سے کم د 2 اور 24 ایکسپنسیو صابر شوی بل اور بیا نه کړي جیسن هولډر خپل بالینګ کړي 4 اور 36 یو وکټ ایشتلی دا عقیل حسین 4 اور 31 یو وکټه شمار جوزف ټور نه زبردست بالینګ کړي چې 3 وکټ ایشتلی دی صرف 10 رنونه په سلورو اورونو کې ور کړی دي راستن چیس 3 اور 23 وکټ یوم نه روماریو شپړ 3 اور 29 یو وکټه تر لاسو کړی دا بیا ور پسې کومګه د ویسټ انډیز بیټینګ ګورو نو ویسټ انډیز 178 رنونو چې اسکول پسې په 164 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی او دا میچ په 14 رنونو باندې د پاکستان لوبډلې ګټلې دي چونکه دای سره دای چې کم بیټینګ هغه فلاپ زکه شو میډل ارډر دای سکور نو کو چونکه کم میډل ارډر دای ولاړ وي نو دای بیا خ بیټینګ کول شو دا میچ دای پاسانه ګټل شو ځکه اوپنرانو دای له خ بیټینګ کړي دي جانسن چارلز 36 بال 35 رنونه جوړ کړي دي جیول انډریو 33 بال 35 رنونه سټرایک ریټ کم خو بیا دای پسې چې کم وکټ پروت ګورا شای هوپ هم سن دي کړي ګوداګ شمو ټیم سن دي کړي شرفین درفورډم په 11 بال 11 رنونه جوړ کړي دي راستن چیس 5 بال 5 روماریو شپړ 5 بال 12 جیسن هولډر 12 بال 30 رنونه او شمار جوزف 12 بال 21 رنونه د دوه سره خپل بیټینګ کړي خاص سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي د پاکستان طرف شاهین افریدي واپسی شوی د ډیره موده پس 4 اور 27 یو وکټه خبالنګ دي محمد نواز 4 اور 23 3 وکټه خبالنګ حارث رؤف یو ځل بیا ناکامه وکټ نه دغشتل ډیر زیات ایکسپنسو ثابت شوی دي 4 اور 41 رنونه فهیم اشرف 2 اور 31 وکټ یوم نه سفیان مقیم 4 اور 20 یو وکټ خپل بالینګ سفیان مقیم کړی دی سایم ایوب 2 اور 20 2 وکټ زما په خیال باندې شاداب خان چوټی کول پکار دی او سفیان مقیم پرمننٹ د پاکستان د ټیم حصہ جوړول پکار دی نو دا مکمل سکور کاړو پاکستان نو منی टी20 میچ کې ویسټ انډیز له شکست ورکو بیټینګ ارډر د پاکستان تاسو کټو ډیر ګډ وډ بیټینګ ارډر یو فیلډینګ کې هم کې چونه د فهیم اشرف نه سپیشلی کیچز ډراپ شوی وو نو سکور چیزه بولو وکټ چې کموا د بیټینګ وکټ والا سکور ویسټ انډیز پاسانه چې سکول شو خو د ویسټ انډیز میډل ارډر ناکام شو جی نو دا مکمل سکور کاړو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام